بسم الله الرحمن الرحیم. عزتمندو، تاسو ته معلومه ده د پاکستان نه غیر قانوني کسان چې کوم افغانیان دي هغه وایستلی شو او هغوی د پاکستان نه چې کوم دی لاړه. په دې باندې هغوی خفه دي، پریشان دي، د میډیا مخې ته راځي، څوک پاکستان ته کنځل کوي، څوک ورته ردي بدي وایي، څوک پسې څه وایي، څوک پسې څه وایي. خو زه افسوس کوم په روپیوال مایکونو والو باندې چې کوم د پاکستان خپل خلک دي او د هغوی سره روپیوال مایکونه دي، هغوی راپاسي او بیا لاړ شي ستاسو ظلم شوی دی، ستاسو زیاتې شوی دی، ستاسو ردا شوی دی، نو دوی الټا خپل ادارې بدناموي، الټا خپل ملک بدناموي، الټا خپل فوج او پولیس بدناموي. په دې باندې خو ستا نوم چې کوم دی هغه بدنام ځي بهر ته، نو بیا خو نور خلکو له جوړه شي وایي وګورئ ستاسو پاکستانیانو مو چې ظلم شوی دی او زیاتې شوی دی او دا چل شوی دی او دا چل شوی دی. نو زه دغه روپیوال مایکونو والو ته وایم چې تاسو د خپل ملک عزت نشئ کولی، د هغه ښه نشئ ویلی، نو کم از کم د کیمرې مخې ته د هغې سپک مه وایئ، په هغې پسې خبرې مه کوئ چې ته په هغې پسې خبرې کوې، په هغې پسې ردې بدې وې، سپکه خبره کوې، د خپل ادارو بدنامي کوې، د خپل پولیس، د خپل فوج. نو بیا خو د افغانیانو د نور چا نه دا ته مه کوه چې هغوی به ستا ملک ته په درنه باندې وګوري یا به ستا د ملک ښه ووایي. نو زموږ ملک نیم په نیمه دغې خلکو بدنام کو چې کوم روپیوال مایکونو والو وګورئ، چې کوم روپیوال مایکونو والو نه دي هغه زه نه یادوم، زه صرف روپیوال مایکونو والو یادوم چې د روپۍ مایک به یې نیولې مخې ته او په هغې باندې به راځي او د خپل ملک بدنامي به کوي، ستاسو ظلم شوی دی او ستاسو زیاتې شوی دی او ښکته شوی دی او پورته شوی دی. نو مهرباني وکړئ د خپل عزت خیال وساتئ. که ستا په کور کې ستا مور او ستا پلار جګړه وکړي یا ستا خور او ستا ورور جګړه وکړي، نو ته به هلته نه راوځې چې او زما مور جګړه وکړه او زما پلار وکړه او زما خور وکړه او زما ورور جګړه وکړه. نه، ځکه دا ستا د کور د عزت خبره ده. نو که ته دا بهر ته راوباسې په دې ستا بېعزتي کېږي، په دې باندې ستا عزت ختمیږي چې ته د خپل کور دننه خبرې بهر ته راوباسې. نو دغه رنګې پاکستان دا زموږ ملک دی، زموږ دپاره د کور حیثیت لري. ته د خپل له کور خبرې بهر ته راوباسې او ته د میډیا وړاندې وې چې ستاسو ظلم شوی دی او ستاسو زیاتې شوی دی او فوج درسه دا وکړه او پولیسو درسه دا وکړه، نو ته په زور باندې چې کوم د خپل د ملک بدنامي کې. نو زما دا پیغام چې څومره روپیوال مایکونو والو دي هغوی ته خصوصي ورسوئ چې تاسو د خپل ملک، د خپل ادارو، د خپل فوج، د خپل پولیسو ښه نشئ ویلی، د هغوی درنه نشئ ویلی. نو کم از کم د هغوی سپکه مه وایئ، د هغوی بدنامي مه کوئ. د دې څه چې کوم دی زموږ د ملک مضبوطه بدنامي کېږي، زموږ د ملک نوم چې کوم دی هغه بهر ته به غلطه باندې شي. نو الله رب عزت ته موږ له نیک عمل توفیق راکړي او الله رب عزت ته موږ د خپل نافرمانۍ نه وساتي. وما علینا الا البلاغ.